والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب القراءة والعرض على المحدث. دلتا مولانا صاحب یو مناسبت کتاب العلم سره سره او دویم د مخکې باب سره مناسبت دی او دریم شرح ترجمه الباب او څلورم غرض د امام بخاري رحمت الله علیه د انعقاد ترجمه الباب نه د غرض سره دا څلور خبرې دي مولانا صاحب. مناسبت د کتاب العلم سره واضح دی. ذكر قراءة على المحدث يا عرض على المحدث ده علم ده كان حصول ده علم ده يو سړی په استاد باندې عرض کوي لکه دا طالب لګیا دی وي باندې نو دې حصول ده علم ده یا عرض کوي قراءة على الشيخ کوي دا مقصد حصول ده علم ده دا په مناسبت د کتاب العلم سره او مخکې سره مناسبت ده. ګورا مخکې سره دا مناسبت دی چې استاد تپوس کوي طرح الامام المسألة على اصحابه ليختبر ما عنده من العلم. چې استاد تاسو وایي ماته ګورا استاد تاسو وایي چې هغه ونه وخایي چې پاڼې نه ورځي نو تبع عرض کې په استاد باندې نو که جواب دې ټیک ورکړو استاد به نعم درته وایي. یو شاګرد کوي چې هي نخلته لکه د ابن عمر په زړه کې چې راغلی نو بس خبره خلاصه شوه. نو چې طرح د امام په خپلو شاګردانو کې کوي څه دپاره کوي چې دا شاګردان ما ته عرض وکړي دا شاګردان ما ته عرض وکړي په ما قراءت د جواب وکړي دې مناسبت د مخکې باب سره شو. غرض د امام بخاري رحمت الله علیه سره غرض یې دا دی مولانا صاحب چې په بعض سلف ورته کوي. بعض سلف وایي چې د تحمل دپاره دا شرط دی چې استاد به عبارت وایي او شاګرد به شاګرد به عبارت نه. بعض سلف د نمونه شارحینو نه دي لیکلي چې دا څوک دي. نو امام بخاري رحمت الله علیه په هغې باندې رد کوي نه چې څنګه سما من الشیخ د نقل د حدیث دپاره کافي ده د نقل کولی شي چې ما نه واورئ نو عرض علی الشیخ هم د نقل دپاره کافي ده د دا هم نقل کولی شي. البته عرض علی الشیخ خو لا ډېره لویه خبره ده که په ما یو شاګرد عرض کوي قراءت کوي او دې اورې تب نقل کولی شي نه پوه شئ په خبره دې اورې تب نقل کولی شي. امام بخاري رحمت الله علیه په بعضې سلفو باندې رد کوي چې قراءت او عرض على الشيء على المحدث جائز دې کې به جائز ولګاو. قراءت او عرض په محدث باندې بالکل جائز دي. داسې شوه لکه چې ما نه دې اورېدلې وي د نقل کولی شي بل چا ته دا تاته اجازت شوه د دې خبرې چې ته بل چا ته نقل کولی شي دې غرض شو. غرض یې په بعضې سلفو شو چې هغې وایي نه د استاد نه به سما کې انا بلد نقل کے انا تحمل کے بلان او بلد نقل کے. امام بخاری پہ رد کئی چنا سن سماعت استاد نجائد دا استاد نقل دفارا بل چاہتا دقرنی عرض على الشیخ او قراءت على الشیخ دقم جائد شوا دا پہ نرس شو. خود براش شرح ترجمہ قربانا قراءت او عرض کے سفرات دی بعض علماء یو شیخ داوو یاد تفسیر دی قراءت او عرض على المحدث فشيخ باندې. لیکن حافظ ابن حجر فتح الباری کې لیکلي دي چې بینهما عموم و خصوص مطلق دواړو میانځ کې عموم خصوص مطلق دی. هغه څه شی دی قراءت على الشيخ جدا شی دی او عرض على الشيخ جدا شی دی. قراءت على الشيخ څه ته وایي؟ قراءت دې ته وایي
چې زما مرویات دي هغه په ما جوړې سمته ما د یو کتاب درکړی دی او ته په ما جوړې دا خاص دی ما د کتاب درکړی دی یو دا ما ته وړه دیتا قرائت وی او عرض علی الشیخ عام دی کما د کتاب درکړی وی او کما د دې درکړی لکه ما نه دي درکړی او تا نور مرویات زما په واسطه د بل چا نه رسیدلې دي نو دې ما ته عرض کړي زما بل شاګرد سره یو کتاب دی او تا مونږ دې ته ویرا تا یو شاګرد سره یو کتاب د سیب دی کې ما ته اجازه راکا دې تا عرض کوما دې ما عرض کوما نه کوئی شی په خبره نو قرائت علی شیخ کم یو شو چې زدل یو کتاب ورکم مرویات ورکم اذا ما تقولوا او عرض على الشيخ عام دي عرض على الشيخ دي عام دي دلوي او بداغين علاوه بلوي بالقراءات على الشيخ دي كتاب نہیں او عرض على الشيخ عام دي كتاب نہیں كده یاد نہیں ده بعد مرویات یاد دي تمام او ما تقولي نسو فرق دعا يعني سر قراءات على الشيخ اگر جمع كتاب ورغاغين ما تقولي او عرض على الشيخ عام دي ما ورکړي او کچرته ادمانی ورکړي تما کتاب په بوت ورغلې دي تمام مرویات د بل چا نو لیدلې ماته لولي ویم فرق څه شو قرائت کې بل کتاب نه لولي او عام دې ته یادونه په ما لولي او بل کتاب نه لولي دوه جایز دي په محدث ورا الحسن جلساني الدليل جزء والشو ورا الحسن حسن بصري او ثوري سفيان الثوري او مالك ابن انس امام مالك دے القراءه جائزه ولو وقت ما جائز ته نقول کنا دې درو محدثين قراءت على الشيخ جائز کړه ولې نو چې قراءت جائز شو حافظ جائز شو چې څوک یې تفسیر دې پېښه او کو څوک یې تفسیر ورته نه وای نو حکم د دوه یو دی ورا دلیل مراد روایت قلبی دی خان ورا اعتقاد لري حسن بصري او سفيان الثوري ومالك ابن انس قراءت على الشيخ جائز دا بلا یو دلیل وي او حواله او قدر امامان جاري مستجائز وي او بل دلیل وي واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الإمام ابن ثعلبة اب ان شاء الله تاسو له د امام ابن ثعلبة حدیث راشي امام ابن ثعلبة رضی اللہ تعالی عنہ اغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عرض کړی دی څنګه په عرض کړی دی خود براشي درته امام ابن ثعلبة رسول الله مبارک لرا دی نو قصې ډېرې دي خو صرف دلته یو جمله به ما وی آیا پنځه منځونه په فرض دي استاد راغلی دی او موږ ته وی چې پنځه منځونه فرض دي نو دا سیدا نو دور پاک وینا عام ورا عرض کو رسول الله صلی الله علیه وسلم وستاستا راغلی دی او موږ ته ویلي دي چې دا رمضان یوم یا شروجی دی په تاسو باندې لازم دي دا الله دا حکم کړی دی رسول الله مبارک فرمایي نعم نو دا عرض شو د امام ابن ثعلبة رضی الله عنه وهذه قراءة دا قراءت شو تجري واحتج بعضهم بعض نصوص مراد دي ولد المحشري کړی دی خمینی شیخ امام بخاری دا جمله د نقل کړی دا حافظ ابن حجر د فتح الباری د مقدمه نه په مقدمه کې حافظ ابن حجر په مقدمه د فتح الباری کې لري چې دا خمینی دی لیکن حافظ ابن حجر دلته په شرح کې بیان کړی دی دې چې په مقدمه کې د معنا غلطي شوی دا خمینی نه دی دا ابو سعید حداد دی دا خمینی نه دی بلکې څوک دی ابو سعید حداد دا یو بل محدث دی نو بل ناقد دی بین السطرین خمینی لیکلی دی د حافظ ابن حجر د فتح الباری د مقدمه نه نقل کړی دی او دلته حافظ لیکلی دی چې دا خمینی د خطا شوی ما دا ابو سعید حداد دی واحتج بعضهم في ابو سعيد حداد وقراءة على العالم يعني فجواز قراءة على العالم کے وجاز حجت نسی وحديث الامام ابن ثعلبة رضي الله عنه انه قال دعو النبي كريم صلى الله عليه وسلم الله امرك آیا اللہ تعالی حکم کړی ان نصلي الصلوات جب کو پنځه منځونه کوو نو قال رسول الله مبارک فرمایي نعم فقال ابو سعيد حداد وی
قال कि ज़मीर क्या करा जे بعضهم तचे मुद्दई अहदाद दे وهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم لا قراءة جاري الإمام دे ورسول الله صلى الله عليه وسلم نقول قراءة على الشيخ جائز شو دبيانا او قوم تبدا رسول نور پاک ورته فرمایي چې دا خطاب ما عرض کولې ګمانه ورکنا قوم تسره سه دا خمانه سمع امر په ما دې عرض کو د پیغمبر تقریر سوي لکه حدیث نبی نو چې دې پیغمبر مبارک تبیا رسول براشي وی آمنتو بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي وانا زمام ابن ثعلبه یا دې خبره دې په خپل روان دي خپل قوم استاد دي نو پیغمبر مبارک په توګه نو چې دا عقد جایز دی او ګمانه یې ورا دا شوا اخبر الامام قومه بذلك یا دا امام خپل قوم ته به خبر ورکو نو فاجازوه نو قوم جایز وګرځو قوم مرتدو نو چې دا عرض علی الشیخ کړی دي عرض علی النبی کړی دي او سما من النبی خو دې نه کړی پتہ ولګی چې عرض علی النبی او قراءت علی النبی بشان السماع من النبی جائز شو بدل خو کوئی شي کنه و دینه مولانا سے به وضو خبري معلومیږي یو عرض علی الشیخ کولش بالکل او نور مسائل ورست راځي الله او تعالی خبرې کوم درتا او دینه یو بل خبر معلومیږي چې امام بیا قوم ته خبر ورکړه نو خبر واحد حجت شو خبر واحد ته لگا حجت شو وقت جمالك بالسك يقرأ على القوم ويقول أشهدنا فلان درين دليل ورد ما تقول سكسة وي سقوق أو سويكا في جمعنا إشقام پیپر توي حواله وتتاسو وای یو کاغذ باندې چې څوک یو دستاویز وته موای یو کاغذ ولیکي لکه مثلا ودما یو وای خرڅ کړی دی او دا یو لک روپے په تمام بازار باندې پولې دي کله ورکه دی وی میاش بس بدل کو دمرا چې لیکلو ګور سوچ کا نو ما لیکلو کړل سوچ کو سوچ ما د زیات نه لیکلو کړل یو میاش بس په زدي بایع یو لک روپے ورکوم لیکل کوبل باقي د دساتو او زران دې قوم ته نه پیش کا او څنګه او دې قوم ته څنګه گواه نشته سبا دې خپل قول نه انکار نه کولی شي اما دې قوم ته پیش کړل ډېر ورا دا تاسو وره دا وره نو ما وې چې دې کاغذ کې دا زين اقرار کوي ول عرض کوم دا څه کوم عرض کوم په دې کاغذ کې دا زين څه کوي اقرار کوي چې په ما د فلان کې یو لاک روپے دي دې چپ شو سکوت کو ما عرض کو کپاغا موقع بچا باندې هغه مدیون باندې الله اکبر ما څوک عرض به کو بچا باندې مدیون اقرار نه لګړل غواهان مخکي او چې ما عرض کو هغه چپ باندې شو او سبب دا غواهان سوي وي دی وي اشهدنا فلان الله اکبر سبب دې قاتل دي کله انکار کو دی قاتل دي نو قاتل دا وسوي اشهدنا اذا تم مزان گواهان کړیو دې خدای باندې په دې مخ کې قرار نه لري څنګه گواهان اشهدنا خدای معنا چې موږ مخ کې اقرار کړی دي نو دا مخ کې دې اقرار کړی دي په مخ کې نه لیکړي معلومي کیدا چې دا عرض على المديون دا سیدل چې په سامان نه مديون کړی اوس نه پېښه په حاله عرض على المديون دا څنګه چې څه مې راکا سم وګوره دا مو قضایا او په قاضي په فیصلو کې حجت ده نو په حدیث کې به حجت نشي دا ټول سره به د مسله دی معلومه کوم چې دا قاضي فیصله په دعوت اموالو کې ده چې دعوت اموالو کې عرض او مدیون باندې دا څه ده چې مدیون نبی گواهان مسلمان کړي وي دعوت اموال ډېر مضبوط شي چې هغه کې عرض حجت ده نو په روایت الحديث کې په بدر جوړه حجت شو روایت الحديث کې کله د نقل روایت دي کله د مستحبات روایت دي په چا ویلار نه هغه کې په بدر جوړه حجت شو د دې دوسو ګورخا سوي واحتج مالک حجت ګرځولې دي دلیل ګرځولې دي مالک ابن انس امام مالک بسک ويو قوالا ويو اسلام ويو دستاویز ويو مکتوب اقرار
يقرأ ولستل شي په یو قوم په حضور د مدیون کې راته لګوا يقرأ على القوم ولستل شي په قوم د قوم گواهان دي يقرأ ولستل شي شبا په یو قوم هو د قوم سر دي وای کنه گواهان يقرأ ولستل شي راستل په یو قوم سر دي والا گواهان دي وای په حضور د چا کې د مدیون کې نو فیقولون سبب دا گواهان وی دا قوم چې اشهدنا فلان مدیون گواهان کړیو خپل اقرار اشهدنا فلان على اقراره اشهدنا هم گواه کړیو دی مدیون خپل اقرار مدیون اقرار نه کړی مدیون باندې فرض شوی دی نو معلومه کې دا چې عرض على المدیون دا چې لکه چې مدیون اقرار کړی نو چې دعوا د اموال کې دا جایز شو او فایده ورکړي نو مولانا پر روایتو کې په طریقې ولا فایده ورکړي دعوا د مال په حقوق العباد سره تعلق لري مضبوط شی دی بیا وایم وحدت مالک المالک ابن انس حجت نسی بصر وجواز قراءت على المحدث کې دغه کولو تقدیرات ته لګوما وحدت مالک فی جواز القراءه على المحدث وحدت مالک حجت نسی مالک په جواز قراءت محدث کے دوایا بسک کے پاقا اسقام پر پاقا دستاویز پاقا منطوب یقرأ چه بولوس دلی شعر القوم پا گواهان پا حضور دا مدیون کے فیقولون سبب گواهان بی اشهدنا فلانون دانکی من گواهان کریو دانکی ننے مراد باقا تنفس کرے دے دانکی نسول مراد مولانا سے مدیون مراد حالانکہ مدیون ملینا کوئی شب نویلستا ہے آز پشوے دے بل سرورم دلیل ایوانا ما تا کولا لگوتے یو نمتر تاویما اس ممم مولانا سے استاذ تقاری سے ہوئے فقوہ تا تقریدنوا فقوہ پا شاگرد تاوی قاری وی مسئلہ ہوکے او استاذ تاوی مقرق وی شاگرد تاوی قاری وی قاری سے باقا چاہتا ہو چی شاگرد دے او استاذ تاوی مقرق وصل استاذ جاری معرف دیگی الشیخ المقرق عبد الباسط عبد الصمد القاری نہ ہوئی عرب وصل قاری نہ ہوئی بلکہ عرب ناظر کرے گا نا ہمیشہ استاد کا قراءت کا مقرق ہوئی تمام قاری سے ہوئی قاری سے عرب بالکل قاری نہ ہوئی ہمیں المقرق ہوئی اس مولانا سے وکی روا استاد ہما قراءت کو قرآن شریف کو اور جب پاتے شما سبب تصویر سبب اقرأني فلان انا کہ ما پتا تھا لستل نہیں کرے اور تو سبا شاگردار تصور ہے اقرأني فلان اور تا ہمارا لستل نہیں کرے ما پتا نہیں کرے بلکہ تا کڑی نو معلومی کی دا کتاب ہمارا لستل کو پر دا سیدھا کہ مانا دے نہیں دل کڑی بالکل اقرأني وایا تب طرح جب شاگرد کے بابا حدیث کوئے جن سبابی شما استاد نہ رہتے اگر جمانے نہیں ہو رہے تھے یار مانے نہیں ہو رہے تھے خدا دت قراءت تو مانا سے لے کے جمان ہو رہی تھی اور تاسو مانے نہیں ہو رہے تھے پر مرګري نه ہو رہی تھی نو تاسو په دې چې جمان استاد نه ہو رہی تھی بس اكو سورہ مربوط خبر پکې راغله ويقرأ الاستلشي على المقرئ واستاذ نو فيقول القارئ متعلق يا سوري اقرأني فلان ما تقبل مقرئ استاذ استل کړي انا کې استل نه دي کړي دې سورہ درای دې درته وي یو دلیل په حواله درکړم بدري او شیوخ او حسن ثوري مالک دې یغی جایز وي دیم دلیل هغه امام مصالحه والا شو او دریم دلیل کوم یو شو هغه ساق والا شو او څلورم دلیل یقرأ المقرئ دې دلایلونه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا معلومات لا شیخ قرأت على المحدث وقرأت على المحدث جایز دی بالکل دا څنګه کې د محدث دی وی دی برابر دی په باندې سلام باندې اون دې کې وبدا خبره ده هغه دا چې دې کې کم یو بیا مضبوط شی دی قراءت على الشيخ منقول شی دی او قسمه بین الشيخ منقول ده په نسبت کې نو مستعمل کې نسبت قائم شو د دې نسبت مضبوطه طریقه کومه ده لکه د چت او د ځمکې میاس کې نسبت د دیوال د چت او د ځمکې میاس کې نسبت د ستنې نو کستن کمزوري ده نو کوټه به کمزوري دستن مضبوطه ده نو کوټه به سي مضبوطه نو د موس میاس کې چې دا کم نسبت پیدا شو دې کوم یو مضبوط دی دا د حدیث نسبت دی نو ما تاسو د ویلو کستاسو یادي مې بعد محدثین چې سما من الشيخ او احمد مضبوطه ده شافعي احمد وغيرها
او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره وا وایي د اصول کې ما ویلي دي چې دا قرأت منظور شی دی استاد کاری ماده د دلیل نه ویل ولې باندې وخت کې سما من الشیخ ما نو لري درته یو استاد د یاد شاګردانو له وجه دلته حدیث فهمه او تاسو کوي او چې تبع ما عرض کې نو تم متوجه ځم متوجه چې دا غلطي شي دا تحمل دلیل د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مضبوطه طریقه بیا دا سمانه مضبوطه ده لکه بعض مفتی استاد دی ما د دلیل چې کله استاد قرائت کوي او فاتحه په شاته ولاړی نو فاتحه ته پته نه ما په دا مثال درکړو چې ما یو انصاری لګیاو قاری شیخ او ان كل نفس لما عليها حافظ نو فاتحه جی حاضر ما هغه کې ما دیوال انا کې نه دیوال نه لګو نو سما کې کړه دا سامع غافل وي او چې کله قرائت کوي وګوره کله چې کله شاګردان لګي او دور په استاد سره دیم بیدار دي چې غلط نشما استاد هم بیدار دي معمولی غلطي کوي نو ټاک جواب ورکړي نو مخکلار شو سو نو بدا مولانا صاحب دلائل شو جو دے اول ترجمه الباب مدعا شو او رستنی اجزاء دلائل شو دو فرقه شو مولانا صاحب وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العنب وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرأ محمد بن سلام بكندي يرشد القراوي او محمد بن حسن الواسطي فقبلوي او عوف ذكر صحاح القراوي ذلك حسن البصري قال دام ترجمه الباب دا حديث دې شروع شي لکه ترجمه الباب کې دوی دا احاديث موقوفه راوړي دا حدثنا رپورټ پکا دا غټو پکا قال لا بأس بالقراءة على العالم نشتري باب قراءة عالم باندې عالم قراءت کې دا جائز دی نو وختي خو وموي چې حسن بصري را جائزا او سه حسن بصري پر سند متصل کا استا دا تفسیر دی شو اوس ورپسې دا وحدثنا عبيد الله بن موسى قال وحدثنا دا تحویل د امام بخاری شروع شو دغه مخکې حدثنا د باجلی حروف باندې لیکل دي دا حدثنا قال وسمعت ابا مسلم يقول عن مالك وسفيان قراءة عن العنب وقراءة سواء ومروي دا ګرمانه توجه کی تراجم شروع دي ترجمه الباب الاخلاص ته بل دلیل درتوي بل سوي وحدثنا دا کسین کی ماته محمد بن سلام حدیث ویل دي دا ترنګ ماته عبید الله بن موسی ویل دي چا نقل کوي د سفیان ثوری نا وختي اجمالی ویلو کنا الثوري دو تسلسل ذکر کا قال اذا قرأ على المحدث ولا بأس ان يقول حدثني یو صریح محدث دوستلو کې حدثني ویل شي حالانکه د اخبارني پکار دي د څه پکار دي اخبارني یا قرأت على الشيخ پکار دي مرته وکړل چې ویل شي چې ما ورته د استاد حدثني ویل شي او څه ما ته وی کنه کوم طالب په ما ویل دی ویل شي چې ما ته ورته بلکہ آغاز زیادتی دور طالبان ہوئی نیشی دا شو وقال وسمعت ابا عاصم داغا مخی ترجمت الباب دے کرنا مخی زوک یاد کرو درے کسانی یاد کرو یو حسن بصری اگر پوری سند متصل کا بل سفیان ثوری اگر پوری متصل کا اس امام مالک پوری متصل گئی وسمعت امام بخاری ماذا ابو عاصم نور دلی ضحاک ابن محمد ابن ناکد دلی کردی یقول عن مالک وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء قراءة على العالم يعني قراءة الشاكر فعالم باني وقراءته قراءة جاء ذي عالم بشاكر دانو دوڑا برابر دي برابر بسكري برابر پدې کې نه چې کوم یو قبیله کم یو نه برابر پدې کې چې په دوړو کې ته نقل کولې شي په دوړو کې تحدثني ویلې شي دوړه جایز دي پدې کې برابر دي تو قوت کے ممالک اختلاف کے مالک پہ یقول کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم مرګره دي دا ترجمه الباب او خلاصه خبره نو که سوال وکړي ترجمه الباب کې دا موقوف اقوال ته دا وایي چې حدیث کې دا کتاب کې موقوف پر وروړي نو ما وی دا ترجمه الباب دی هغه کې موقوف څه کې مقطوع اقوال وروړي اوس حدیث وایي مولانا صاحب شابته ومن قال حدثنا عبد الله بن يوسف امام بخاری تمام دا فوائد اصول کې لیکل دي امام مالک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او امام شافعی وغیرہ یو قول امام صاحب هم دي هغه وی چې سما من الشیخ افضل ده
مضبوط لا لیکن ما تاسو ته ویلو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک علماء کې او قول مسله ده چې قرات علی الشیخ بیا مضبوط دي نو سوالون په جواز کې برابر دي لو سر بس اشاره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد بن البخاري عن شريك بن عبد الله بن أبي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينهما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جبل فأناخه في المسجد ثم علقه قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أيكم محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سأل عما بدأ لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم فقال أنا أشهدك بالله أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلاة الخمسة في اليوم صلوات الخمس في اليوم وليلة قال اللهم نعم فقال نشهدك بالله أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذه الشهر من السنة هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخوه بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبا بدا عبارت خلق کوری کوئی بچی یوڑا سو طالبانو کیو طالب دے عبارت کا بینا نشتا ٹھوڑا بدنامی برابر ہے تکرر عبارت والے عبارت والے کہ تم صحیح عبارت بندی کوئی گی پورا. عبداللہ ابن یوسف التنیسی خدای کی مولانا سے بھی اصول ضروری خبر ایمان تاسو طویل دی یوم مناسبت حدیث ترجمت الباب سرا ویم شرح الحدیث کو دریم زلی مسائل مستقلتا ترجمت الباب کے مماثر و خبر اولین در تدریری عبداللہ ابن یوسف او احوال در روات و برید مولانا ادر طبعی مالک لگا عبداللہ ابن یوسف التنیسی در شیخ دی او در طول شیخ دی لیس ابن سعد بارتی در طول شیخ دی او سعید مقبولی ما تاسو تمیلی دی کنا بویرے خیر دی مقبولی و دوری ہوئی بعد حضرات بھی دی مقبری تتا او مقبری تتا دی لپا جدہ حد کے دغوالی تو تمیلی کی عبرت والی یرا در بعد الاشیاء خیرات تری توجہ پیدا ہے بالکل جائے اور سب پوجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقبر مجاور ہوتا سے لکہ دمونگو جوریان چیری تاکہ صفائی بے قولا داغی خیال بے ساتھ لہو. عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر شريك بن عبد الله بن ابي نمر مولانا سيدنا مشهور تابعي له شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما بريح عليه نحن جلوس جنون الناس جلوس بمعنى الجالسين سرده جلوس بمعنى الجالسين الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بجمعه جمعه के नाम دخل رجل يوصل داخل على جمل بيقول داخل زمام بن ثعلبة ده نكسر تعلق نجري وتوى وما ويجو بير تماعاتكم كده مكي مكرمه وده عربه ده مكي دوالا ايوه يو بالا هي علاقه ويو نشي بي علاقه ده مكي مكرمين ونساء ده العراق بوري ديك الطائف برازيل لكي
دا ټول بالایي علاقه ده. طائف ته اوچت ګاډي ورته خېږي، نو طائف لار کې راځي او بیا دا ډېر کلي دي، بیا ریاض هم پکې راځي چې دا خلافه رسولي ده، او بیا ورپسې وروسته لرې عراق دی، نو دې ته نجد وایي. نجد اوچته علاقې ته وایي. او د مکې مکرمې نه چې دا کومه نشیبي علاقه ده، دا غطفانیان چې پکې وو او دا نور علاقې پکې وې، نو هغې ته بیا تهامه وې. دا دوه علاقې وې، لکه ما تاسو ته وي دیر بالا او دیر پایین، خشک بالا او خشک پایین. دغه رنګې بالا علاقې ته نجد او لاندې علاقې ته تهامه وایي. نو دې د نجد دې اصل کې د هغې قوم نه چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضاعت قوم د حضرت حلیمې رضی الله تعالی عنها د قوم نه دی. حضرت حلیمه د بنو سعد نه وه. بنو سعد د طائف یو علاقه، طائف نه ډېر لرې دی، د ورته تقریبا د طائف نه 80 کیلومتره مزل دی ورته بنو سعد. نو بنو سعد دا د طائف یو علاقه ده، لکه څنګه چې د پېښور په مضافاتو کې چارسده راځي او شب قدر راځي. ټول خلک د بهر نه چې څوک راځي نو پېښور یادوي، حالانکې پېښور نه دی. پېښور مضافاتو کې لکه وایي چارسدې ته ځم، نو اوس کوتمانځی نه یادوي، کوتمانځو ته ځم، چارسدې ته ځم. نو کوتمانځو ته راځي، تورنځو ته راځي، نو خلک چارسده یادوي. یا وایي مردان ته ځم، نو که مردان نه خو ګړي که پوره د یا نور مضافاتونه دي، نو ټول هغه خلک مردان یادوي. دغه رنګې دا بنو سعد دا ځانله د طائف یو علاقه ده، نو طائف کې خلک شمار دي، حالانکې طائف جدا ښار دی او بنو سعد جدا ښار دی. حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها چې مرضعة النبي صلی الله علیه وسلم د هغه د قوم نه دا سړی دی. نو سړی دا رجل په یو اوښ باندې راغی، فاناخه اوښ سبله فی المسجد په جومات کې. ودل یو سوال راځي، بلکې سوال څه کې دا مقصدل دی د امام مالک او د احمد ابن حنبل. دلته لیکمه تفصیل به راځي انشاءالله. امام مالک او احمد ابن حنبل سوی وی ابوال د ما یوکل رحمه طاهر دی. نو د اوښ باول په واړه لیکل وي دا پاک دي. دې دلیل دا دی ټول اوښ جومات کې سملاو، او چې اوښ سملی نو خامخا اوښ متیازې کوي، وړې هم کوي او غټې هم کوي. نو که چېرته باول د ما یوکل رحمه چې اوښ چې دا نجس و، نو بیا جومات ته ولې داخله و؟ نور دلایل به راځي او دا مسله به ګوره ضمني خبره دې نور کوم چیپ به نه رانیږي، دا مستقل په بخاري ترمذي کې را روان دی. نو مالک او احمد ابن حنبل دې نه استدلال کوي چې د ما یوکل رحمه ابوال طاهر دي. دا دی ګوره جمل کوم ځای کې شامله ووایه په جومات کې، او جمل چې سملی نو ته په جمل دا پابندي لګولی شي چې دلته ولوي او د سوات هم نه کوي، راکوټې به هم نه کوي، او څه پیمپر خو دې به ته نه دی اچولی جمل ته، او نه جمل ته پیمپر اچولی شي بمبه پرې شاته ده. نو حاصل دا وایي، لیکن موږ څه وایو؟ موږ وایو نه داسې نه ده. اناخه فی المسجد د دې نه د جومات نه بارسه مراده ده. جومات کې دننه نه، جومات کې بارسه. دو دلیل دي ما سره. حافظ ابن حجر فتح الباري کې دواړه لیکلي دي. هغه کې داسې دي دخل رجل على جمل فاناخه عند باب المسجد، فاناخه عند باب المسجد. دا یو دلیل چې باب صاحب دویم دلیل څه دی؟ دویم دلیل دی دخل على جمل فاناخه ثم دخل المسجد فدخل المسجد. نو چې راځي چې فدخل المسجد نو معلومیږي دا چې دا اوښ د جومات نه بهر سملولی دی. نو حافظ ابن حجر دواړه روایت راوړي دي. څو دواړه روایت یو ځای کې راځي فاناخه عند باب المسجد، او دویم روایت کې څه راځي؟ وایه فاناخه فدخل المسجد، فاناخه فدخل المسجد. نو دخول د مسجد چې به متفرع کا نو معلومیږي دا چې اوښ یې بهر سملولی دی. فاناخه في المسجد عند المسجد، دلته وفي په معنا د عنده عند باب المسجد. اذا نور روایت سره د دې هغه تطبیق راشي، او فی وعند ټول په اجاره دی او په معنا مستعملي کې څه مشکل نه دی. ثم عقله بیا وتر دې وکړه، عقله تغلط دی. اصل کې مولانا صاحب عقال هغه رسې ته وایي چې اوښ روپه پې تړي، د اوښ دا روپه رامنځته کې راغونډی کړي، نو ویې کوي نو اوښ بیا تللی نه شي. عقله عقل بندش ته وایي. د انسان د عقل ته عقل ولې وایي؟ د ناغلطو نه انسان بندوي، او چې عقل پکې نه په هغه غلطه چې دی ولاړ. عقال هغې رسۍ ته وایي چې اوښ پې تړي، نو عقله ویې تړه دا اوښ. ثم قال دا وویل هم د خلکو صحابو ته
अय्युकुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तब याद पैगंबर नु मेहमान इसको तब याद दीना दा फला पर बांटे तना करे दे ला आदा बना दे खबर उस तो आदा बना खबरी की बियादा वो तमा आया लेकिन बियादा वो गरीब ना खबर है अभी मुसब्बत करने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदाब से एहतराम ने दा खबर उस दा के والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ تكيا وركيو بين ظهرانهم بينهم وبين الصحابه dan dewa lebih benar dan zahranin babar zahranin asal kita tasniyah zahran dah tasniyah tasniyah zahar tasniyah coba zahran sa zahar dia washa zahran dua syagane atau zahranin bola zahran में मुज़ाफ को चाहता शाबाश है क्या में मुज़ाफ को ज़हरान तो ज़हराना नेम क्या में ना मुज़ाफ नहीं बल्कि बजा में तस्नीया का ज़हर में मुसन्ना का तस्नीया में को तो ज़हरान में दे जोड़ को तो ज़हरान में क्या तस्नीया का समय दे जोड़ का रखा ज़हराने तब क्या तस्नीया का तो क्या में इज़ाफ़त को का हिमता ظهرانين के नून द इजाफत तवजना हज़फ शो ظهرانين के शो दा खुदा लफ्ज़ मुतालिफ खबर में उकरला उस मौलाना से तस्नीय में तस्नीय वाले का दा कला दा मुसन्ना व मंदला द मुफरद नो खले की तस्नीय कहे कला मुसन्ना व मंदला द मुफरद कर दे तो ये मुसन्ना कला व मंदला द मुफरद कर दे तो मुसन्ना एक दोबारा कला जमा व मंदला द मुफरदी बिया जमा के जोड़े देखिए नुहार देखिए बियाखल गली हिकमतुना दी बल मकासिद दी पके ते पमंदर द मुफरद वाले कर दे नो ज़हरान वो तस्निया दी पमंदर द जाओ कर दो मौलाना से वो द मुफरद नो पमंदर द मुफरद जो नो तस्निया शवा ज़हरान था दखल के जमा पमंदर द मुफरदी नो जमा के तौर पे उस दावल पमंदर द मुफरद कर दो ले दा खैरत दज़का के अर्ज़ मुस्ताफा करेगी ज़हरान वली पमंदर द मुफरद उगरदा दा मुफरद योशी दा हर लेके इस्तेमाली की इदा दो कसान यौम सर पूरा मुत्तसिल भी लगा शय वाहिदा जे कदा जितवा कसान यौम सरसी पूरा मुत्तसिल शी दो कसान शागान यौम सर पूरा मुत्तसिल शी दो कसान शागान यौम सर पूरा मुत्तसिल शी नो दास लगा शय वाहिदा नो पमंदर द मुफरद शो नो तस्निया में कमा नदीना यो लके मालूम शो बेना ज़हराने के सहाबा यो बसर मुंतसिल प्रातो बिल्कुल यो बसर मुंतसिल ज़हनो तनास्ते तुमरे यो बसर मुंतसिल उस मौलाना से वो वेमिशकार कवा या कदर टिक शो ज़हरान पता पमंदर द मुफरद कर दो ज़हरान ने पमंदर द मुफरद कर दो ते इसाल द वजना तो क्या तस्निया क्या वाले दोबारा तस्निया के अलिफ नून तबिया तस्निया के रदी से जरूरत शो माता सो देव मुक्तबीर द कस्ता सुये मा भी ठिकाना अज़दार जिक्र से मुराद दागिन इस्तिआज ता खैर याद होता है क्या या लकरा कुल मशरिक वल मगरिब तो सवाल के शिमाल व जनूब रब न दिसा मुराद के इस्तिआज के ज़हर दे रब السماوات والارض وما بين رب न दिसा या मा फौक السماوات या मा तहत الارض रब न दिसा नो चाल ता जिक्र जो मुराद तेरा इस्तिआज शो नो तब करेंगे मौलाना से ता कायदा जिक्र का उस तता तमहीदन मतलब मुतवज्जि शमाना से हल्का सुनो मौलाना तो ये हल्का तो जे हल्का लो दे खलको यो अगर तरफ से मा तरफ है अरे का बता नहीं मा तो जे कम तो पमियस के रास्ते ओ माला कुल तालिबान हल्का होगा तो जे कम दे भी मा का हिस्सा माता कम हिस्सा जिहाद दे आगे बंदा है और जिधर भी जमाना बल तरफ तक कमा हिस्सा दा नो आगे तस्वीर की या खुदा या कोई माता से कमा हिस्सा दा आगे तस्वीर की बंदा और जब बल तरफ तक कमा हिस्सा दा आगे तस्वीर की नो मा यो ज़हर मा तो बल ज़हर में मा ज़हराने या दा ज़हर होगा या अना ज़हर होगा बल ज़हर dua azdat mewarisdan nomorate nasi sejo istirab yutul qawma ma muridu lima yasiru pada ada shwa bena zuhurihim pakar
وما سجلوا بیا په بین ظهورهم نو هغه په هم او چې د بعض خلکو میانس کې او بعض میانس کې نو د بعض خلکو میانس کې او بعض خلکو میانس کې نو چې دوه ذکر کړل ځهرانه ازداد به ما غیتل نو مراد استیعاب شو حالانکه بل کې راځي بین ازورهم مراد بل کې بین ازورهم هغه کې دا سوال ورنوالي دي بین ازورهم او دلته سره دي بین ځهرانه مده بین ازورهم نه بین ځهرانه د مربوط شو بین ظهورهم غني په کتاب القلوبات کې راشي بین ظهورهم هغه دا معلومه دي چې اکثر د حکم د کول ورکول شي چې د اکثر خلکو د شاګانو میاس کې او بعض او شاګه ضرور ردا کې دی راوته دې د شروع کتا څه دی شاګه دیوال دی او دې نه دی شروع شو نو بین ظهورهم ویل شي او کته مې ته د خلکو د ظهور یا څنګه څه مخددا او ځکه مثال پتا و زه خو د تدبیرات ظهور دی دې خبره او د باندې کسانو تاسو مخده باندې کسانو ابل شان دی مخده نو ګورم اکثریت له ورنو او کچرت ما بین ظهرانهم لفظ اوه نو بعد د اکثریت د نشي ویل د ګردات استیعاب ولاتو پیټو نه کې کیا کړته د دې ورسوال کولی شي چې بین بطونهم ولنه چې بین ظهرانهم بین بطونهم ولنه یا بینهم ولنه چې بین ظهرانهم وي دغه دوه خبرو ته اشاره ده ادا چې بدن پټه بهر نه چرالي کوم د یخکاری مولانا صاحب لیکن د نور نحول جواب ظهر سره تعبیر کیږي د کلکوالینا ظهر شاده انسان وجود کلکوي نو دغه اشاره ته کوي چې مرګري د رسول الله مبارک نه یې چې په درو او پیغمبر مبارک په ټول مرګرو کلکو بين ظهرانهم بين بطونهم نوي بين ظهرانهم وظهر سر تعبیر د ذات نکیږي کنه ظهر سر تعبیر کیا نکیږي د ذات نکیږي ظهر سر د انسان وجود مضبوطی یعنی بين ذواته څنګه خبره شو یو د بیا معلوم د تاسو باندې پیښه دغه په بار راځي ما سوې بين ظهرانين تسنیه رجالا د ظهران ظهر میں مصنع کا ظهران سره ظهران مصنع کا ظهرانین سره اضافت میں هم دو کو دونوں د اضافت د وجه نه حذف شو وسوال کا اذا تسنیه میں ولې مصنع کا ما تاسو ته جواب وکړو اذا مده کا مصنع چې کله تسنیه په منزله د مفرد وګرځي نو بیا خلق مصنع کوي دا جمع په منزله د مفرد شي نو خلق یې دوباره جمع وذا سوال او تدریم اذا تسنیه ولې په منزله د مفرد کړ دے لکه چې مفرد کې یو جسد دی دا لګي دي تو کې دون اتصال دی لکه جسد واحده دو اشاره دي چې یو تر متصل ناشتي اوس بیا سوال وکړه چې تسنیه کې ولې جمع ولې نور کې بین اظهره لکه بین ظهورهم بین اظهرهم نور دی چې مستعمل دی نو ما سوې بین ظهورهم بین اظهرهم لفظ ویلې نو واحد په هم کې د اکثر د ظهور بیان کړي تبادل کې نه دي او چې بین ظهرانهم تسنیه ذکر کا ازداد ذکر جو نو مراد استیعاب شو یاد لرئ شو خبره بیا په سوال راځي چې بین بطونهم ولنه او چې بین ظهورهم نو ما وی کې بات تو راشي نو بدن نه کاری کوم شي ښکار ظهر او دریم جواب دا چې ظهر تعبیر د چا نه کېږي د زوات نه نو بین زوات خلاص شو خبره نو دا په خپل تحقیق ته او بعض حضرات وی چې نه ظهران مبهم دي مبهم معنا زائد مبهم څه دي لکه زائد دا په تفسیر استعمال شي ولې بین زوات بینهم د ظهر معنا په تاسو کړه چې ظهر په معنا د ذات سره مستعمليږي ظهر د سره معنا مستعمليږي ذات سره نو بینهم وایا بین زوات بین ظهورهم بین زوات ظهر مفهم بزائد دی پر د ذات په معنا سره مستعمليږي لیکن مخکره خبر اخلاص وکړه نو پیغمبر مبارک متکئ دی بین ظهرانه فقلنا موته هذا الرجل الابيض يا عربي ايكم محمد صلى الله عليه وسلم نو ورته جواب ورکړ د ټول په جواب نه ورکړي بعد ورکړي نو چې بعد جواب ورکړي نو په خاموش پاتې دا څه چې ټول جواب ورکړي نو ورته وجه هذا الرجل الابيض ترسبيل المتكئ سپین وته سوي کله باندې سوال وکړي چې پیغمبر مبارک سپین نو ليس بالابيض الامحق شمائل کې بدل راشي تکسبیر نو رسول الله مبارک مبارک یو دا سوروالی او د سپینوالو نه مرکب او د خړوالي پکې باندې مرګ کې وته وای دا غنه مرکب ورته اسمر الله نو
یعنی سور او سپین غالب و معمولی خرواری پکې لکه چې تک سوري بری لګي کته تک سپین بری لګي او کته تک سور او سپین خانه لګي او چې سور او سپین او معمولی باندې پکې لکه خرواری وي نو خشته بیا لګي نو دلته موږ د ابيض نه مراد به معنی کوو یا دا چې بیاض په غالب دی په دې سوروالي او خرواري څه غالب دی بیاض نو دا کې ابيض د غالب غالب او یا دا چې د ابيض معنا ښکلی ابيض معنا څه کېږي دا ښکلی بس ښکلی باندې دا نو ښکلی لازم دی چې تر سپین دی وي ښکلی دی دا افریدي والا څه افریدي والا اته یو الک کمان تاسو افریدي والا تک توري ما تاسو کې ښکلی صوت دی ما منطق ویلې دی نو زه سرپړلې دا تفتیش ډېر کوم نو ما دې تاسو ته تاسو کې ښکلی کم یا د ښکلی څه ته تاسو وایي و چې ښه توري توري کنه ښه زبردست تور وي دا به موږ ښکلي څوګم چې دا پوره تور دی وي دا ښکلي نه چې ښه تک توري وي دا ښکلي او دلته کې موږ یو قاري صاحب خدای پاک یو څه بخي په دې کوټه کې وفات شو وایي کوټه کې وفات وي ته موږ سره ما ولته کې واده ولا موږ کړو په دې دعا وکړي اپستر کولو نه بنا حافظ اندار څه بولته نو وي چې هغه موږ واده کړو ما ته تاسو کو مې څه به قدر څنګه وا ویلې راخولې وا دې راخښته دا خایسته وته ویلې راخښته دا نو دې ته دې اپستر کولو دې نو څنګه وته چې خایسته دا په پستا دا مخکې دا نو کومه وخت هغه خایسته پسته دا وې کوي ما خبره لستګه منها بس تاخذ بيجي يعني ما كده خيال سلي اس ابيض سو معنی میں دیتا ہوں بالکل دا الفاظ ذہن کی واجب حدیث معنی تکما ابيض متولی وای شابه سے یا بیان غالب غالب اعتبار کو او یا ابيض معنی سره کولی معنی دا اې اسم تفضیل نه دی وای تاسو تماویل تبر کتاب بنا هو کې ویلي دي چې اسم ابيض دا لون کے اس میں تبدیل اشد بیاضا سر مستعملی تبعی افعال او لون کے ابیض دا مجرد تبدیل ہے تبدیل اس میں تبدیل جوڑے ابھی اب سمانا کو اشد بیاضا نو ابیض اس میں تبدیل مانا کوڑے کولی مانا کولی بس دیکھ شو المتقی کہ تکیا وقت دا کولی تخکله تکیا وون کړي دا خشتا مزیدا البته تکیا وون کړي مولانا سیو پړمبو زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره کټناس نو حدیث کې راځي وي موږ صحابه چې موږ په بهر نه مېما غي نه پیژنده ولې پیغمبر مبارک تواضع یا تا یو شان مناس او څو شماره کې براشي یو بل سره کوم شپه نه یو بل سره خاندان باندې دا به موږ د جاهلیت د زمانه خبرې کولې چې څنګه موږ خاندان دا تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان ته تواضع ډیر زیات وکړه تکبر نو رسول الله مبارک تواضع یې دې کې ډېر خشيره خدای پاک دې زموږ کوملیانو کې پیدا ایو لوی غم دې نه تکبر او تکبر او چې طالبان د نسو نشر شي نو بس بیا بدل او کله شر نذیر شي بدل نه وي او چې دوره حدیث دوره کې د صحابه منصور طالبان شو بس دې وي چې زمانه خو امام رضی او امام غزالی جوړ شو پاتې خپل څه نه رسي دا ټول کبر دی دا کبر دې سره او تکبر د الله دې بدی شي دا الله وخت دی نو موږ نه دې پاتې کبر وس نو سره پیغمبر مبارک کبر نو چې بعد نو صبر په دغه بدل کېدا نو فجعلنا له دکانا نو بیا موږ یو چې بوتره جوړه दुकान पूछत रहता है अब की दुकान में दुकान में इसमें के रोचे भी तो दुकान में असल के दुकान दे पूछत से मोरता जोड़ का मुझे बात में सोला है वो मुझे 50 से फारा नहीं पूछत से मोरता जोड़ का या सो गया है दिल की पैगंबर मुबारक को मांगे कि पता लगे कि रसूलुल्लाह मुबारक थे और दोनों फायदे हैं उसका नूरदान चूचे थे नूर तमकारी ला ताला दुकान नमक के हवाला हां فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الامام ابن سعلبه يا ابن عبد المطلب يا عبد المطلب زويا وذا تبي سوال کا یہ حضور پاک عبد المطلب زوی نہ رہے اب عبد الله زوی بلے ابن عبد المطلب اسی شکال کی طریقت اور نسبت کی
पैगंबर मुबारक पकड़ा हुनैन पर रजा के अल्तावास के अना नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब अना नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब तो ए बंदन मसी पमाना मुस्ताफरी उसवाल दाव कची दी वलिया अब्दुल मुत्तलिब निकुला बोले दे मशहूर अब्दुल मुत्तलिब सो मशहूर मतलब कि अब्दुल मुत्तलिब जिक्र हाशिम ददन ज्यादा मशहूर मालगरी दी करे अगर इधर ऐसे करना को और अब्दुल मुत्तलिब दीनी करे और शोहरत ले लो वली शोहरत करो या ज़मज़म लोगों जिम्मेदारी दे लो अब्दुल मुत्तलिब वदा दा बचो दा में तमेल मानो जिसुमरा मेल माना बराल दा बाहर ना उम्रे और खर्च का जिम्मेदारी दूर अब्दुल मुत्तलिब वदा मशहूर मतलब कि अब्दुल मुत्तलिब बोलता हुए और कहते हैं आप बता दी सभी कौन दिन पैगंबर मुबारक में सुकून तो क्या ना सुकून तो पैगंबर तहरीर दे فقال له النبي ورد إلى آداب لنا لخبر وقال أنت وي أيكم محمد صلى الله عليه وسلم أو أنت وي ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك بدل سؤالك أجبتك وماذا ما جواب ذلك هذه قريب ما جواب ذلك جواب من اللي ورد الذي متعدد معني لبعض حضرات أجبتك بمعنى سمعتك سمعت قولك मुदाफ़ मुक़द्दर तब समेतो का समेतो क़ौला का दा खबर में हो रहे और बाद हज़रात हुई कि दा खबर हमारा दा इशारे कद अजबतो का उजीबो का जवाब दर कुन दरता उस तरह दर कुन जवाब शाबाश पाए और बाद हज़रात हुई कि कद अजबतो का दामाना कद अजबतो का चिदवी अय्युकुम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पाक वर्तवी हां आना हुजूर पाक वर्तवी हां या सहाबा वी हादा रजुल अबियद पैगंबर पे सुकूत हो तो जी हादा रजुल अबियद जो पैगंबर पे सुकूत हो गदा जो पैगंबर जवाब हो गए थे और तदबीर हमरा ने कहा नसा तो सो जवाब में कल्ला कद अजब तो का शाबा से यो जवाब से जो qad sami'tu का ए समि'तु qawlaka dia jawab besok ये खबर के बाद ये जो उस बताला इंशाअल्लाह नवी जवाब दर को और दरी जवाब besok कि कौम ओ इतिहाद रजुल अबयद पैगंबर के फिजा से जवाब और भी जिला है और जवाब कि हां आना خلاص जो खबर فقال له الرجل أصلي وتسوي إني صائر وكذلك تبوس كونكما فمشدد عليك في المسألة لسا كيف بقوم بتا أسوالك مسألة مسألة بيميري أسوالك نستخدمكما فلا تجد علي في نفسك فما بقصنك بڑھائی نفس ہمارا تنتقل بقا دعوة يوليك راضي تر تلوار بنك جو دائفون خبریں کو بس علم کی داروبی کتاب العلم هو يمر برسونا معي نفس ستوي او روح ستوي او دا نفس او دا روح او دا بدن من قصة فرق دي دا طول برازي بكسبت دلتا دا نفس نورات قلب يا ذات أخدما لا تجد علي مصابنك دينا ما بمينك شريري روحيا روحا تمهيدك إخوة أسنا أبرا سات لكوي ما وصلي شراتا روحيا سليري زبابي مثال روحيا سليري تمهيد كيو سليرا نمان تركي وصوان دنكم او لك السخت خبر وكم خبكي كبانا orang-orang kau apa jadi gimana? Moga. Nanti dia mata terlihat dia kalau terus kata sah tak tahu kalau mana bosan dan nanti boleh mau tahu mana. Aku kata sudah sah tak tahu kalau gini cuma bosan nanti. Masyarakat itu tasdid kau mungkin pada paswar ke bil masalah ini pada tajir ali pemar bersama lagi. Walau sebentar memang tahu lah. Wajada yang itu bab kiri dari mana ini. Awal ke pemastar deh. كان مصدر في بدليجي معنى بدليجي لك عدلية عدل عدل إنسان توي عدل مصدر أو عدلية عدل عدولة يا عرس توي وما كباب عدلية عدل ولي كمصدر عدل شيء إنسان أو كمصدر عدول شيء يا بالتوارث وجد يجد موجودة وسيطة وجد يجد موجودة نظر وسيطة بمثل موجودة أو وجد yajidu wijdana wajada yajidu wijdana masdar wijdan si nulukti mundur to prokshevi mundur wajada yajidu wijdana sadawi dikegi lukta prokshevi mundur wajada yajidu wujudan dalam tawai wujudi masdar to wajada yajidu
wujudan talab tahu. Wajada yajidu wujdan hub tahu muhabbat. Wajada yajidu wujdan muhabbat. Wajada yajidu wajdan madhab. Wajada yajidu wajdan madhab. Wajada yajidu jidatan ghinatan. Wajada yajidu jidatan ghinatan ini. Wajada yajidu wijadatan. Wijadatan tidak tahu tapi baca kitab mundal udara dan akan kawan. Contohnya kalau kau tahu tak, kau masdari serashi maujidah rashi waya ghazal. Masdari maujidah rashi sesuatu ghazal. Kau masdari wijdan rashi ada lukta mundal. Kau masdari wujud rashi ada. Kau masdari serashi wujud rashi setawai. Kau masdari wajid rashi biasa sesuatu mal. كمصدر جدة راشي سجيشو غناشو أو كمصدر وجادة تنشي وجادة روانا دا أو فايد وسولة كدبيلي دي إذا أستاذ كتاب كونون دي أو داروانا أستاذ بنديوانا عبد الرحمن بيتي دادا دنده مصدر سجيشو وانا سيبو موجودة نفلا موجودة بنا موجودة فما بوسجيشو علي ولي لا تجد على ولي فمساكي بالتضرر سيجي تعالى ولا تجد علي ما تمساكي كده ما تضرر سيجي في نفسك في أرضي في نفسك ولي أصلا كفارك الحسين أو كارا دمان من المسلوب احترام أصلا جوك الحسين أو كارا دمان من المسلوب احترام كي نا مخدح كارا وبتما تبصرون كي فكارا وبلغ رمضو ولكن هذا المستند يقول بغمبري وغرق بشما أو تبع بشما ولكن فقال أفرمائل عليه السلام سل عما بدا لك سؤالك ودا أغسين سؤالك وعن الذي ما مسؤوله بدا يبدو ظهور توي يتعلق كمشي ظاهر دي بڑائی بدا لك يتعلق كمشي ظاهر شوه دي أو بدا أخو شروع توي پالی سامنے لگی بدأ أبو شروط لكن شروط اللي بدأ يبدو فقال ما سوي أسألك بربك لا أسأل إذا قسم ولا ولك أنا كمان بقسم هذا بيغمر قول حجة تريسا أمدي قسم ولك ما تسوى تمخي ويجي وانا نسيبه ولا قسم يوازي دي لدر هذه تسامي منكري قسم كلا تأكيد دبار مستعملي كي يوم خبر مزدوده يوم خبر مزدوده وقام بنت قسم ya kan dengan asam dan koma. Nusulai, watawai, aku asal kata naswal kumberan bikabila kasamna, wa kasam palabsta, warab biman qablakum, warab ta'alaja istana mahkid yasujudul anbiyani. Allahu arsalaka ila nasi kullihim. Allah ta'ala yagri dulu khalquka. Dua khabar itu, yani yaw rasuliye, atau kana, atau dia rasul sirif da ummiyin wal arabiye, atau kana da kulliye. Yo khutbah awal is yo rasuli kana kun dumra zabardast tu kya asal hai aur batana kabali peygambara yo qom tale ke liye shiru bahwa no ala dinta yo khas qom tale ke liye shiru aur betul kasir da makira hal ko peygambar ya da madini dia da arab da ajam nahi mata jawab ada Allah arsalaka ila an-nas kullihim aw kataba fi peygambbar fi awal insani ke na tabi jinnah tabi wa qala allahumma na'am Allahumma sesyirika Allahumma taswiri si asal ya Allah riyahat min idha hadar shu lakin bi'awski min mushaddada ba'akhir kirami Allahumma biliki ودليل دليل في استعمال لحافظ الله معيني لكلمة الله معيني لكلمة اللهم صلى استعماله دليل ضايع يوم بداية ما خسكي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الله تمنى واسكا اللهم تقبل منا اللهم تقبل هذه الأسباب وذكرى من دائما خسر أو كلا فندرت مستثنى كالمستعملين المستثنى نادرين
نادرة اللهم وي كتاسو بشر جامع كده نيوي اللهم إلا أن يقال حاصل محصول كده اللهم إلا أن يقال اللهم إلا أن يقال سبحان اللهم لا قدرة لي يا الله تمام menjawab قدرة نشتا إلا أن يقال مگر كتاسو اللهم لا قدرة لي على الجواب اللهم لا قدرة لي على الجواب مستقدرا نادرا تبقى قادر نيما اللهم لا قدرة لي على الجواب تما طاقت نشتا إلا أن يقال لكتاني وصري تاسي مسألة كتا كنسوكي شيطان مسألة رضيات نادري أو دي استثناء سر ذكر كي متبسوه اللهم إلا أن أقول يا إلا أن يقال اللهم لا قدرة لي على الجواب إلا أن يقال يا إلا أنت ودريم كم ذكري دريم مستعملي كفا تيقن المجيب بجواب تيقن المجيب jika ada jawab yang ini berkait oleh Allahumma sallallahu. Tapi mereka Allah digawat. Allahumma ukhitab li Allah ta'ala Allah ta'ala. Udah sebenarnya Allah diseka. Sedang bagaimana? Allahumma inni ushiduka. Allahumma inni لكعلت من تقدير نفسك يا اللهم لا قدرة لي لن ترسلكم اللهم إني أشهدك ألا تقوى نصور دينك اللهم اسم عليك والمدين يولي دائما حسكي شابسي دوم كم دي مستعم عليك ندرت مستثناك دريم كم دي مستعم عليك تيقن مجيب في الجواب تيقن مجيب في الجواب تعالى اللهم نعم سبحانك اللهم يا الله إني أشهدك تغواكما إني أشهدك تغواكما فلي خبر نعم بالكل لو تعالوا كما رسول الله مبارك أو بغمار مبارك وتنعم به سبحانه يود رسول ما أو هذا رسول النبي بها ذكر رسول الله النبي عامل أو عام خلقه dia sering faqala diseriwi ansyuduka billah Allah yang tasaddaqu wa as'aluka bi rabbika makin alfal badal anshuduka manasa tasaddaqu ta'ala fa Allah wa bali anshuduka ta'ala tasaddaqu fa Allah wa bali anshuduk insya dia dahulu tabiliki Allah dari yang ini murad dari Allah belum ta'ala tasaddaqu ha sawai billah Allah ayat Allah amaraka kata hukum berdiri antusul ya salawat al-khams fil yawm wal layla kita bangun ya an-nusul dia berlewat kita yo mata kita mesti membeso baru kos bagi teman di hari pulangnya dia pegang dan matlab tahu kita pada pengambal masuk taraf nabi pada Allah taraf nabi nur dala wa tafatani nur bera ya cuma yang terkenal hawa in huwa illa wahyu yuha betul lagi ini tak berbalas diri di kita kerana Allah hukum dia dan ketahui kita hukum pada Allah ni nak tahu dia zaman Allah tak boleh dari kue pada Allahumma na'amku usmana sebo tetapi yang mengatur soal kita kayak polisi dipindah menandar juga bagi sesuatu nampaknya jawab bahwa pada teman kita yaudah kita tertabir suratul isya nur kasih berali kita tertabir suratul isya dia jawab masuk kema dimahmud bahwa tabal da wujud da itu innallaha zadakum salatan innallaha amaddakum bis salatin khair tapi jawab bila kana ikhwah umiko nur tafsir surah wa qala anshuduka billah Allah dariyatu as'aluka billah Allah amaraka an tasuma ya an nasuma hadha ash-shahr min as-sanati hadha ash-shahr karim kama hadhihi jarlan قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا وتقسمها على فقرائنا تقول تقول أن تسكتها صدقتين مرات زكاة فقال النبي اللهم نعم حجبك بريفا الجواب ولا فقرت اسم جوابنا كيجانا ودي وقت لا حج نوم فرد لا خبر كذا دا رواية مسلم شريف كده ده حج كرم بكير دا رواية مسلم شريف كده ده جاج كرم بكير haji karam pakede aw tare wa kuntu tirmidhi ke rawan de wa bukhari ke rawan de agar jibad ulama ya kata kasdali loka kore rustu rawan de rustu sele laka rawan de rustu rusul ko inda wa gayaw de loka dawa gayawshi maulana no haj pakede kar
او اگر رستو روایت او دا جدا شي مولانا صاحب نو په مسلم کې دغه د امام روایت ته باغې کې نه حاضر کړل دا راوی اختصار کړو یا نسيان شوی دا به اختصار کړل یا کړل نسيان شوی فقال رجل آمنت بما جئت به تو معنی ہے قوم اس میں ایمان کرو یا آمنت مخیر ایمان وما خبر مضبوطه ولا آمنت مخیر ایمان خبر مضبوطه ولا یا اس میں ایمان کرو بما جئت به وانا رسول من ورائي موایا ویل شي وما موایا دا هغه زمانه شاته شان مراد قوم دي من قوم بیان شو زمان ولكن ما شيء من بيانته وانا زمام بن سعد بن ميوخو اخو رد بن سعد بن بكر اخو رد جاء بن سعد رد مراد قوم يفرد خلاص شو خبره رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس دي ولا بل سند عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولا مخي يو سند دتكي بل سند موسى ابو ذكي وتوي علي بن الحميد سليمان على ثابت على انس بهذا بهذا اللفظ مناسبات دباب سياسة مولانا سيبو شرح الحديث من الطبلة مناسبات دباب ذاكر الإمام المسعى بعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في نبال مبارك سوى نعم أو ديوي رسول دا قوم ما نقوم دا بيرسي نقوم دا سوى التقدار جوالا كده رسول الله صلى الله عليه وسلم دا كوني قبل توحيد والديري وقت مسلمان شو كما كده مسلمان نباز حضرات بدي وقت مسلمان أو سو کوئی کنا تر پیغمبر دعوت رسیدلې په واسطه مخکې مسلمانانو ودانې خپو یو او براشو مسائل مسلمان دوله ډېر زیات مسائل دي یو مسله په دې معلومه شو د رسول الله مبارک صحابه سره ناستا چې پیغمبر مبارک په صحابه رضوان ممتاز کاونا ناسو سره جلوس او تواضع د رسول الله مبارک شمیره کوي جلوس او تواضع د رسول الله صلی الله علیه وسلم جدا میں نہ امتیاز کو صحابہ سره بناستو یو دغه سماوي مشوا په جمعه کې تعلیم او تعلم په مسجد دې سړی ته په جمعه کې وکړو تعلیم او تعلم په جمعه تعلیم او تعلم په جمعه کې د معلومه شو دریم کې سماوي مشوا دریم دا بانا او په مسجد اندبار جمعه نه بهر په دروازې سره وتاړل شي علماء ته وی په جمعه ته باندې راځي جمعه ته بهر دروازې سره خو سمنا دا دې درې مشوا سلورم اوختړل یو صحابي راغی رسول الله مبارک ته تاسو کو بلا الله رسول الله خو پرېدم نه پاله اوس پار کوي ته نه پاله اوس پار خو پرېدم پاله اوس پار کو وته وی ته پاله اوس پار ها ولې ولكن مكلفين بالاسباب يمكن طلب مكان نقول ضغطي او بیا په الله بالاسباب یو طالب احتمال د دې ته غریب لای احتمال د دې ته مرشي احتمال د دې ته ځان خلاص کی په خپل ضغطي نو بیا په الله اسباب چې ستا په وس کې کوم چې راته په چې ستا د وس نه باندې باندې ستا وس باندې کولی شي په دنیا د اسباب نو ځکه وایي عقله وې تا نو سره مسله سره سیکل موټر سیکل د جمعه نبار موټر او دریم څه سیکل موټر سیکل جنده وا هم سایه دی او کیو تا په اسباب استعمال کې موټر سیکل بجنده کې پیلوان بہت واچ موټر بجنده کې صاحب بہت تعالی ضروري څه نه ثم قال لهم ايكم محمد صلى الله عليه وسلم دغه بل مسله پینځه معلومه شو چې سړی وخیاو مقصد لزان رسai دانو جوړو کې بل ډوډۍ راځي دانو جوړا کوم ځای کې نو سلام یې نه دی جوړي ولې دا آداب رسول نه دی تاسو ايكم محمد صلى الله عليه وسلم او وایي په خبره کنا دې سوال مشموله ناسبه زړیو بیا مقصد کې تاسو پینځما شپږم څه خبره شو شپږم دا د استاد د شاګردانو میاس کې تکیا وایي وایي شاګردانو میاس کې استاد تکیا وایي الا نو وغلی شي شپږم مسله شو او شاګرد په تکیا نه وایي بیا د دې
Syagird bertakia na ni ustaz pemaki biar dia oh ustaz takia woi betul wahai tadi pada masalah maklum macam tak sekabar nari au bera zahana yang zaharan lafaz istimal wa zat berjais takin tepara zaharan lafaz istimal wa ya tasniyah takin tepara zaharan lafaz ya tasniyah takin jawab dawa masyhur au qadama khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu ala siapa? Tadi maklum jo tawadhu atau khabar au benda sama macam al-abyad boleh wali Rasulullah mubarak dan nama masalah Ibn Umar mubarak boleh nama masalah faqala lahu rajul ya ibn Abdul Muttalib la sama masalah dikata nisbat munawwat kulish la sama masalah dikata nisbat munawwat kulish la sama lawan pasti ya wala sama masalah ya ujana kita puskeno tamhid khawdisi jirullah khabar sahtako mana lagi jangan kita puskeno tamhid bertakira ke khabar sahtako apa kayak gimana oh boleh biar gimana ke pada halako pada khabar kayak ya khabar pun khabar kayak gimana riwayat biblan kiwi ta mutalib jirada khadal asilas mustaqim boleh boleh khabar kayak gimana tamana boleh mata tak khabar rasanya. Jadi yang khabar ataupun khabar kayak gimana? Nah, khabar di bulan setahun ibadah. Tapi mah khabar kayak sampai orang dulu. Umar lah pakai mata mereka. Cuma ada dia Rasulullah Malik yang antara hasad beda. Cuma ada dia Rasulullah Malik yang antara muus beda. Cuma ada dia Rasulullah Zaman dan Rasulullah beda. Cuma ada dia Rasulullah khabar. Antara berdua ini posisi atau Muhammad. Apa kali mana kita saja berkata, maka untuk udaran terus. Apa mama apa kita ini sampai ada terus. Boleh tak apa? Boleh kita saja boleh tak? Syaitan baca jelas. Jauh kas barat mah, terus harus seperti dia tentu tertarik. Dan kita tertarik tahu, apa lagi? Jauh dan kita tertarik. Jika dan kita tertarik, kami boleh menjadi menghalap apa sudah berapa siapa gila saya di muka gila saya mau betul siapa masuk berdiri muka bini apa lagi siapa sih muka bini mana terseke rona aja mata dasar buka belum ada saya tanpa perlu kita dasar pun anak berat bela lagi bonus bela lagi hasil bela lagi hebat ke dan guna lagi pokoknya apa gini nanti itu dari rumah pewa kan tapi aja bela guna kawan ada lebih banyak nodasi benar boleh asalnya kita bagi hadis tak ulama itu macam Ijazah sah tak tahu boleh je. Nah. Agar tazhik atau tazlil banyak ke? Masalah kisah tidak terpasang kawan. Berarti sama lu masyhur. Wala tajil aliyya fi nafsika qulu khiyaratu bil Jangan kita bawa sakit lu khiyaratu. Wa qala sal'a ma badanaka. Ustaz dan bisa dipokai terus kau. Ustaz Nabi bisa dipokai terus kau. Sal'a ma badanaka. Fakal asal keberan mereka, orang memang mereka. Di dalam ayat ini, kasar dan takdir terbaru polisi. Belam kasar baru polisi. Ada kasar itu ikan. Orang kasar siapa? Kita boleh kata lagi. Berbeda ya benar lagi. Pahat baru polisi. Ya utus tapi orang kasar. Ya pahat apa jahilna. Allah arsalaka ila nasi kullihim. Faqala Allahumma na'am dia maklumi kita jawab kata yang pun para Allahumma istimalu jawab kata yang pun para Allahumma istimalu Allah maklumi kita nomor mubarak mursal ila nasi kafali siapa? Mursal ila nasi kafali nam maklum anfidu billahi Allahumma marakan bintu mundur nanti maklum बंदे समाज सौंप शहर दाम जमाल बंदे समाज मशवा ज़कात फर्ज़ियत ज़कात जमाल फर्ज़ियत ज़कात और बंदा बागिया और फर्ज अनिया मतलब से मुहाना मुतनाइना बल्कि मसाले को किया मसल फकीर दे नोरे खबर हो के क्या दादा मुरत पे शाफी से बन हां शाफी से बोल ज़कात के वर्के तो ये जिन्स तमाना वर्के ज़कात सिर्फ यानी की तकसीम है zakat benda kita sini. Agak tu je, mungkin jual orang berbeza mungkin.
يوسف لما يقول هذا من بلده إذا كان فقير لا وجه بلده اللي تجاوزه يوسف لما يقول شيء فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراء من قومي لنا معلومي خبر واحد فجأت خبر واحد سيدنا فجأت لنا وأنا زمان لنا معلومي كل ما خشتش بقى ولا وجه ما كنا ما خشتش لكن خير جواز رسل كل ما خشت أخو بني سعد أو قوم ذكر كل شيء معرفة نمبر مخلي أو قوم ذكر كل شيء معرفة طبعا نضال تقريبا ما خشلش مسائل في ضبط كل وصول في هذا شو بيشوف أنا لازم بقيت شو نضال سرير مسائل لدينا مستمر شو مناسبة ده باب سريع هم بعد حالي برمسي جمعنا شيء قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك قال صدق فقال فمن خلق السماء قال الله عز وجل قال فمن خلق الأرض والجبال قال الله عز وجل قال فمن جعل فيها المنافع قال الله عز وجل قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونسب الجبال وجعل فيها المنافع قال الله أرسلك قال نعم قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزكاة في أولنا قال صدق قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيء ولا أنقصه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة. قال موسى بن إسماعيل أبو زكي دا أستاذ سليمان بن المغيرة سقرا بلسان دا أستاذ ثابت دا أستاذ عن أنس يعني كوف ما كتير نشوف ورواه موسى وعلي بن عبد الحميد ايش بنا توصل موسى بن إسماعيل أبو زكي وقال وصل علي بن عبد الحميد ما قال كريو دلتا نشتا سليمان بن المغيرة ألتم ودلتم ثابت بناني ألتم ودلتم عن أنس قال أنس بن نورينا هم نشيروا بقرآن کے سوال کو نبی علیہ السلام قرآن کے من نشيروا كم زي من نشيروا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤال قرآن کے من نشيروا لیکن سوال کرو لیکن وہ مطلق ممانعت نشتا لیکن وہ اگر سوال ممانعت تے کہ غیر مناسب ولې اسنه پیغمبر خپشي او داسې جواب درکړي چې بیا نقصان شي بلکې مفضل سوال دی اغلوطات کې وته لا تسأل ولا شيء تبد لكم داسې جواب باندې واضح شي چې بیا خپه پیغمبر وسنه شي خپل شي الله خپل کې پیغمبر په جواب صح جواب درنه نو مطلق سوال نه ممانعت نه لري د بعض سوال نه ممانعت یا شو باندې پوښتنه القرآن کی ممانعات ہے خود سوال نہ ہے لیکن سوال خود ذاتنا بعد ہے لیکن صحابہ وسکوا جد کے بعد نہ لیکن مولانا سے صحابہ ویریدل کہ اصلا سوال منتا جائز کاری او اصلا تبع دبیرا نشی پیغمبر صدق للباب پر کہ صح ضرورت بنو صدق للباب پر صح ضرورت صدق للباب زمون بعد دوستان د دې زمانه متحدین دی بلې صدق للباب صدق للذرائع صدق او چې یو شی منه دي ځان دې ساتو چې منه نه کاوه یو شی منه دي نو منه ځان دې ساتو چې منه نه کاوه نو صدق للباب څه منه نه دي ځان ساته دا پاتہ ده صدق للباب منه بني ومقدمة ببینو ځان به ساتي دا خپل د دې ډېر زیات دلایل دي دا مثال بدل کړه یو دا دلیل شو نم دلیل شو وایم قرآن چې دوی د ټول سوال د مطلق سوال نه نو منع شوی په قرآن کې چا نه منع شوی
tapi ada wala soal dasar memang أودي ومنطق سؤالنا كاو صدا للزراير صدا للباب في أصلنا كذا بشوف أسوأ من بل مثال لكم هذا بالشكول نجيب كافيرا أمنا سريع أبو جايز يسرع قلنا نجيب كافيرا سرع ونسي وايا جايز بمسارة ولما ناس صدا للباب صدا للزراير في أصلنا لا شيء لكم ليه ما كذا وهذا يا أيها الذين آمنوا إن بعض الجن اسم كذلك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم أجيب هذا جبنا بعض الدولة الكثير أجيب هذا جبنا سلسلة بعض الظن يا خدايا جبنا سلسلة إن بعض الظن أو يجتنبوا كثيرا صدق للبعض أصلاً جديرة بديرة كه نعمله كده خراب ولا بمال لنا بديرة كذا كده بمال لنا ده خراب ولا ماشي ده خراب جديد بالسؤال ده بيقول لنا أصلاً متوجه سكري ما بيده بيوه أصلاً في عمر لا ضرر ولا شيء أصلاً في عمر بخطر ولا شيء أصلاً دي وقت كتير برابر نري أو تكليف ولا شيء أو بري بيحصل مبسوال كاو ما نشيبه بقولان في سؤالكم اللي بدير ضروري بيكو آمين كاو وكان يوجب من المتدخل الأخرى أن يجيء الرجل جراك يفرد أهل الباديين وفيها ويسأل سؤالك رسول الله مبارك أو منك واو السؤال كي منك واو نسمع سؤاله يا نسمع جوابه والسؤال هو جوابه أو ذا أهل بادية ويوي بغي مؤاخذني أو عاقل ويوي ولكن بدينا سؤال كذا غير عاقل ويكاد الغرض وسبب خبر ما نقول شيء لا ولا تقاطع في معنى ولا راشي وفياري السؤال كي مجاوب السؤال هو الجواب أو يا الناس نحن نسمع جواب لا نسمع جواب مجاوب وجوه ياري زم تفصل مسائل المباحثة جو غير مسألة معلومة شوى جب القرآن كذي البعض سؤال نما نشويه صحابة باحتراما سؤالنا دير كامل دویم ته معلومه شو دویم دا صحابه په دغه خبره کې باندې سړی راشي وفیا دریم ته معلومه شو چې په باندې دوالو واخذا دوسر پسې دا وجاء رجل من اهل الباديه باندې ډیر سړی راځي تو به عمر غزي ما مثال کوي تو به دا خلق الفاظ رجلان لا جدالي نو دا یو روایت په معنا نو څه شاګرد څه کړی نه کوي روایت خلاص روایت معنا هو جائز کله دی باندې کو تبعی په جوړه او یا دا چې بعد الفاظ هغه راوي ځبل کړی انس نه لاندې لکه پوېږي انس کو راوي دی انس شاګردان کې یو شاګرد هغه الفاظ ځبل کړی دا کوي او بل شاګرد دا الفاظ ځبل کړی دا کوي او څو کوي نه هغه امام بیرو قبل کس یا خدای په خبره کوي شوی یا دا هغه یاو دې نو روایت بالمعنى یا دا روایت بالمعنى دې هغه صحیح الفاظ دي یا هغه روایت بالمعنى دا صحیح او یا دا هغه ویلي دا الفاظ ویلي نو ثبت كل ما سمعه من انس چې اورېدلي کوم الفاظ اورېدلي دي یو هغه الفاظ یا کړی چې دا الفاظ او بعض علماء وایي چې دا اصل نه بلکې څوک دي او انس مخاطب خادم دې موقع کې موجود دی انس تدوار راوړي دي انس مخاطب دې په موقع موجود دی دنیا را دي تاسو نه کېږي اوري ما کې دا اوسه فقال لا سري اتانا رسولك راغب استاذ استا فاخبرنا مجھے خبر کو کہ انك تزعم تزعم کے ولزعم قول حق تموي قول باطل تموي دغه قول حق امرات ولکه د دې سړي لک شک دغه تعبیر په تزعم سره کوي د دې سړي لک سره مولانا صاحب بسې شک دې نو دغه چا سره تعبیر کوي مولانا صاحب لک معمولی باندې شک دې نو دغه تزعم سره تعبیر کوي تقولون وای فاخبرنا انك تزعم ان الله عز وجل ارسلك قول دې علي حدیث کې دا جمله نوا چې اتانا رسول کریم کې دا جمله زیاته شو
dia malumi kita khabar wahid hujjat masail bahasa استاذ راغي خبر واحد حجت دی نو کته حجت دی مقبل ولې راځي نو تاکید دی زه دلیل دی نه چې پیغمبر یو کس ته کړی دی پیغمبر یو کس ته کړی دی نو کچې خبر واحد حجت نه پیغمبر رسول ولې دی او دی راغی توکید توصیف کولی شي قال صدق التك ارسلك الى الناس قال الى الناس خلاص جواب قال ومن خلق السماء تاجلاغي کی نشته زیات الله چا اسمان پیدا کړی دی قال فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا الله فعل قال الذي قال النبي رسول الله مبارك تراجي الله عز وجل يعني خلق السماء الله عز وجل دې دا معلومیږي قرآن سره کې اگر رسول الله مبارک دا تبهیدی تلاوت توسط تبهیدی کړی تاسو سبا پکې دې نه معلومیږي چې الله سره صفات ذکر کاوه عز وجل وسلم عز دغه به خاوند جل د شان خاوند قال اسري فمن خلق الارض والجبال نقول جاء پیدا کړی مراتنا کائنات دے نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله فاعل خلق علی الله پیدا کړی بیا دې بل مسله معلومه جعل کا وجه الله صفات ذکر کا عالم من جعل فيها كذا لوري بسمه کې منافع کونے بوټي غیا او سر سپین پیدا معدنیات اپر بغیرہ والا وقال رسول الله مبارك فمن خلق الله جعل الله عز وجل وقال لتبهيد مكيكي وقال له تبهيد تقول فلا تجل علي وصبرات لك تخطبكم قال فبالذي صادق قسمي فغلت من القسم خلق السماء والارض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله ارسلك او التك الى الناس كلهم لرامنا من جمله يرى قال نعم ورجت شديرا مدى رامنا مراد حدث شاكرتان ها هذا يوم جمله بعد وفي البلاد تفسير او اشكال نقطه قال وزعم رسولك ان علينا 5 صلوات وزكاه في اموالنا قال صالح السلام وفرمان صدق رسولي كما استاذ تكويلي قال وبالذي ارسلك امرك الله امرك بهذا خبر وفد الرسول قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر في سنتنا قال وفرمان صدق رسولي كما استاذ تكويلي قال وبالذي ارسلك الله امرك بهذا الله لحسن تجري الله دې رحمت پالي بدل شوی دا او کته مې دا ولې دا خبره کې نو ما جواب ته وخت کړلې قال وعمل ذلك قال حج البيت والاستغفار اليه سبيلا وترجع الى بحج فكذا اشتكى هذا الشيء وكذا بداشي المسلم روایت کې حج ذکر دی قال صدق قال وبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم قال شريف الذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن شيئا ولا انقص منها ولا دین مکه محمد یا تو بمنا پدې ما سوال کړو که تاسو یې یاد لرئ خبره ماته کوم په دې پکا خو زیات کې شي ولې بل فرید نازل شي بیا وسه بلکې د پیغمبر مبارک زمانه کې نقصان او منسوخ شي بیا وسه ما جواب ورکړ تعریف علیه نشئ ولا انقص كيف کې یاد لرئ یا لا ازيد ولا انقص ذات الجواه مراد څه استيعاب يا لا ازيد عليهم شيئا ولا انقص في البلاغ الى القوم من قبل نفسي أروانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق بدي سړي اشتیا وې لا يدخلن الجنه دې باندې بدي عمل کوي او قوم ته ورسي دې جنت داخليږي پیغمبر مبارک خبر اوس مولانا سے مسائل کې معلوم شو چې ازاد استيعاب معلومي ناشوا تاسو معلوم شو او مناسبت تبع سجو عرض على الشيخ سجو هذا قوايا يعني ليس العرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدا معلوم خبر ما يكون جد لك في عمر هم صاد لي ودا سعيد الله تبارك استاذ لي هم مسائل مخكي ودلا بس فرض مولانا